मुंगता बुजुर्ग हुई तहसीलदार से दिमाग हाँ ورمنه صاحب سلام علیکم سلام علیکم قربان دې شم ته دې مور پلار دا تحصیلداران زمون مور پلاران که زمون مور شي خډيره خلا چې د پلار خزم او تاسو په پلاری زمون خو پلار قربان دې شم ته دې مور پلار نه زړه یو سپینګیره بدر کې ژوند نه پریږه ټول مردارون تاسو سپینګیرو ګنده چل قربان دې شم ته مور پلاری کور دې وران دې کور کې دې روټای نشته چې ترانه ته مور پلاری هغه کې بچ ستاره کې خو یا 100 روپیا 200 یا 300 یا 300 دغه په کې خرچه ده نور څه به نشته ککا کرنا کې چرګي دې سره هغه چې یو پر خو ژوند دې پر خو ها ابو الحسن خرقانی بزرګو بادشاہ پخپل را روان شو ولا را چراغ ہے مرید ویلے صاحب محمود غزنوی دا کابل بادشاہ را ہے ویرازی بکر ناس تو پناستے والا لاس ور پناست چلا سے ور کو کیا ناس اور تے څنګه راغله اس فقیران دا بادشاہانو څه پروا لري فقیران رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وی ته کله کله زما دربار ته راځه ته شعرونه راته وایي هغه ول ز وی چاو ول نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے زکه اورنګ د زمانه زما غلام دے اورنګزیب بادشاہ زتا خپل غلام غنم زما تعالی راځم ستا دربار ته اور ستا دربار کے بتاتا اشعار ہے اورنگزیب کا رائش دا تخت و تاج کا خمر گئے بیدا تخت و تاراج کا خبردار چې په دې دولت او دې تخت او دې بادشاہ غاویره نشي سردلان دې به اورځي پریږدي کې ناستو څنګه راغلی و صاحب په سومنات باندې حمله کو ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ورته تقریر کو اخر چتلو نخپل خلقه ورکړه وی چې په کوم ورځ په سومنات حمله کې دا خلقه واغوندا 2 رکعات نفل وکا او خدای ته دعا وکا الله به کامیاب نو چې محمود غزنوی پاسې دو نو ابو الحسن خرقانی ورته پاسې دو لاسه ور هغه د لاسه ونیو وی صاحب چې زر عالم نه راته پانسې دي چې زمل ما او چې زمانو راته پاسې دي وی چراله درته زکه پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاہ نشوا نو دا مې درته ثابتوله چې ستا بادشاہي ز په یو کنجه کم نه علم ول اوس ولې پاسې دي وی اوس زکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاہ نشوا وتا او فقیر شوي نو زه د فقیرانو تابعدار نو درته زکه پاسې بزرگان داخله بزرگان دی وخت کې په خدا قسم تبلیغی جماعت والا دا وور دی خو وګوره د 1,40,000 پیغمبرانو میشن څو د قوم جوړ خدای سره کول قبل څو وای لکه بل څه غلو کړ کلمه روزه مونز حج زکات تلاوت شکل شفاعت دا د اسلام جوړول دا د پیغمبرانو کارو کنو په دې ټوله دنیا کې وګورئ راشي چې نن تبلیغ والاو کم کار په روس کې کړی دی روس کې په خدای قسم چې جګه پکې ولاړی چې ویني روس لا تلی دی او روسیانی مسلمانان کړي نن خو ته دلته خدای روس تبا کې خدای روس تبا کې دا د څه چلو لکه یو خان خپل نوکر استوله یو کلی تا تاش کوي ټلویزیون کوي کرم بورډ کوي ویډیو گیم کوي میوزک سنټرونه پی سی آر نه زیولک پابندی لري کا پیدا د رحمت شعر چې دا قوم ته محروم نشي
بیا بلو پرنټونه په وی سی آر چلیږي بلو پرنټ په 300 روپۍ شپه ما په خوریانو ته وی پښتون ځان ته مو وایي د جولاګای بچو تاسو د پښتانو بچی وې نو په کور کې دی په ټي وی سی آر لګولې ده او 10 روپۍ ټیکټ دته لګولې ده او د دنیا لوندان بدمعشان لوفران کور تراولي او پاغه ټول شپه وی سی آر ګوري الته د خزم ناشتي او دلته د پوجرا او بیٹک کې لوندان کېنو دا مې جمرودیانو ته ویلي چې دا پردیم څه ځوړم کړی دا پرده دي څه د پیښور خلک راځي او پتا کې جواری کوي د پیښور خلک راځي او تازه کې شراب سکي د پیښور خلک راځي او تا سره وی سی آر ګوري پوس پرې کړه تاسو پښتانه ځان ته وایي اور جمرودی ملک او جملو سره کله خراش ما دانی کتوبه زه شرمېدلې مال شرم راځي چې ځان ته قبایلی وې شرم راځي چې کوڅه ټول قبایل پتا پسې دي ما چې ما سلوخ تعالی د پاکستان د باطل حکومت سره ډغره په یوازې سر والدي یو قبایلی خو یو خې چې یو دوانو امدادي ما سره کړی او دي کجیلونو ته طلب قیوم خان یو کال نظر بند کړم د شب قدر په قلا کې او دي خې قبایل چې زما تاسو کړی یحیی خان د ماشاءالله کې رونی وم د کوواټ په جیل کې 300,000 روپۍ جرم کړ بوټو خان رونی وم داری پور په جیل کې پروتم او خای چې قبایل ما د پر لار بند کړی یا توپ او ټینګونه یا دا شړشړین چې اوس پیدا کړی چې 13 اگست یې ما د پاره کړی ما سچ کړی په خپل ایمان کې کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یو خدای دې چې مرګري او ټوله خدای دې برخلافي والله کله څوک قیوم خان قید کړم جنازه مې وکړه لاړو تور خاورو ته بوټو خان نیولم تور خاورو ته لاړو یحیی خان نیولم تور خاورو ته لاړو دې لګو خيار دی نو تاسو خیال راغی سره او خيار دی او خيار مرغین خلینا او چې ون خلینو بیا د دواړو کونن خلی د حشر او د انجام به د تیر شو ټول حکومتونو نه زیات خراب ولی یو حکومت انګریزانو دومره اسلام نو شرموله په دې ملک لکه چې دوه لاس کال اوس اسلام په دې لوړګي کې زه تاسو ته دلته کېنم اوس دروته وخت کړه ها اماره وخت ده او زه تاسو ته روټای ماړه ماسپخین شو ماړه مازیګر شو ماړه ماخام ماړه ماسوتن ماړه سبا تاسو برا پاسې چې کور دی وران شته کور دی وران ماړه شتنو ماړه د څه پیخ دا برا توای کنه وای ها اوس لاس کالو شو دی اسلام په دا سترګورم چې دا ته ګوره کم دی اسلام کم دی یو دوا ګوګشتوانی په پندای کې کینولې وای دا شریعت بینچ دی دا یو په سترګم کګی دی یو شی ورته دوه وختاري مالدله چې کیس پیش نه کوي د ته یو شی دوه ښکاری دی یو په ځای دوه لپارسي وای دا خدای قهر دی و بیا پاکستان وګورا د جرائمو مرکز دی شریعت بینچ لاړو چرتا په پاکستان کې جرم نه دی شوی چې شریعت بینچ ته نغلا شوی نه زنا شوی نه شراب سکلی شوی نه داکا شوی دا شریعت بینچ لاړو کیس نشته دا زموږ ملک واړو یو قبایلیان نور کیسې ټولې بس الله دې هغه ورځ نه راولي چې روس په دې غره راوړي که روس راغی نو ایمان دا ساتي
چې مونږ به د روس پلیت قدم د کابل نه مباسو لا پاتې خو په پاکستان به پرې د کابل او کابل تسویه نه کېدل دا سیرم د ضیاءالحق په سر ته پوښي ولې ځکه چې په کابلیانو را بیږي نو په مونږ را ساسي زمونږ هم ورسره کلیې غواړي په دې خبره پوهېږي لکه اپیم کرل ستا ملک قانوني جرم قرار شوی دی چې اپیم به نه کرل ما نه تپوس وشو به حیثیت ملا چې دا په ګندپ وغیره کې چې اپیم کوي او دین هیروین جوړي واوره هیروین د ملک سره چې کوم عظیم ظلم دی داسې ظالم به په مخ د ځمکه بل نه په دې خبره پوهېږي څوک چې د هیروین کاروبار کوي داغه مخ ته کته ناروا دي او چې درته پته او مړ پروت او د کلي وطن نه مجبورې او په جنازه کې پیښ شي ودرېږه نیت مه تړه او په نیت کې وایه چې یا الله یا الله نو دا کار خو دې چرې کړی نه دی خو چې داسې خخې کو داسې بر شي چې دا لمبې پاس راوړي دا هغه ظالمان د قوم بچي تباه کړه د قوم جنکۍ پې شروع وکړه ښځو پې شروع وکړه ستا تمام نوجوان طبقه چې دا راشي په دې قهر اخته دي د ملا زامن پې اخته دي د میا زامن پې اخته دي د پیر زامن پې اخته دي د سیدانو زامن پې اخته دي په دې خبره پوهېږي یو کس دو مالداره کېدو دپاره دوی د قوم بچي تباه کړ او دا هیروین بار ملک راوړي څوک زه خو یې جوړوم بټۍ مټۍ دې علاقه کې اورو راورو خبر در ننیو خدای دې د بټۍ سره دا مالکه بنیاد وباسي اورو دا وړي څوک پی ای اے زما ده د پی ای اے کپتانان زیم ستا پی ای اے والا یې وړي ستا د کسټم والا یې وړي ستا دا کسټمر نه په لاره ناست نه دي خو چې ډکه لاره کې ورشي داسې ورته نه دا ګڼ کپان چې دا په لاره کې ناست مونږ ورشو ډک کولاو کا ډک کولا هلکه څه دي په ډک کولا او اډک والا چې ورشي ورته څنګه یې وایي په ایمان دي که نه دي ستاسو لوړګینو لاره کې نه تېرېږي دای نه ځان نه پټېږي دای هغه ښځې ته وایي چې ښځې لنګوي زه دای ما ته پیسې ما ته وایي ډک کولاو کا او ډک والا چې درشي وایي په ایمان تاسو د دې تنخواګانې نه دي تړلې دې ځای تر کراچۍ پورې تنخواګانې نه علي ماواري نه علي دا زه وړم ملا خطرناک د ملا جلسه چې هلته 2 لکه سیډي والا ولاړ او بیا بېدګر ملا خو 400 اپیم دی خیال یې کوي ملک تباه نه کړي ملک چا تباه کو راشه په دا یونیورسټۍ کې چې درته وښیم د روټۍ دره کې نه لګېدو نن د 1 کروڑ روپۍ په بنګلو کې اوسېږي زما حساب هم وکړه او د دوی حساب به زه کوم بیا ما حساب وکړه په ښار کې مې یو کور دی هلته راته ایکسایز اینډ ټیکسیشن دفتر جوړ کړی دی مولانا صاحب په تا 1200 روپۍ کې 1200 روپۍ کې ټیکس باندې 1200 به زه ټیکس در کوم ویل جی دا قانون ما ستا په قانون متیازې و ستا په قانون متیازې و زه په پاکستان کې په یو کور کې د اوسېدو حق نه لرم چې یو کور کې زه اوسېږم زه په پاکستان کې د اوبو حق نه لرم چې مفت اوبه وڅښم 25 روپۍ میاشت مانه د بمبې ټیکس دا ملک دی دا ملک به هله ملک کېږي چې د دې قانون قرآن شي نن ستا ملک کې کمیونسټ او سوشلیست دا خلق را پاسي دلته لوی لوی خانان به دلته به راشي زه کمیونسټ یم ورونو مساوات غواړم چې مساوات غواړي وای خان کاکا ول خپل کور خو لوټ کا کنه خپل کور لوټ کا مساوات خو پیغمبر غوښته یو چې موږ کې سلام وګرځولو
او کور ته منډه کړه او بیا راغی منځو شو یا رسول الله ولې وی یو ټوکړه مې د زرو په کور کې پرته وه هسې نه چې زه مړ شم او زما کور کې د زرو ټوټه پاتې نه شي مساوات خو دې ته وایي مساوات محمدي دې ته وایي چې بادشاه دې راکوشي او ګدا سره دې په ځمکه کښېني نن پنځمه ورځ د زما یو د 14 کالو زوی دی هغه سیروزه ورکړې ده پکې پرون مې مشر زوی ورپسې ولیکلو مالک او خو ګوره چېرته ورک نه وي چې ورپسې لاړو نو ماسخوتن مې ته تپوس وکړو وی هغه راته وي چې دادا نه مې اجازت وغواړی مو چوټیانې دي زه به چیلان ورکړم مې 40 ورځې ماشوم هلک په تبلیغ کې لوی اثر چې دی د سړي اندرون او بیرون داسې شي چې څنګه د یو خاص مسلمان پکار نو اندریاں آسن راتا نیندر سی بیدار روی منگ نوی شفاعت آتے بندگی تے تیار میدان تبروزی علماء بروبا سے میدان پیران صاحبان بروبا سے میدان تا جی ماما روزا ٹک بٹو پکنی سے منگ نمخ کے بڈس کے تاسو پوئی سوئی داڑے سے رحمت اللہ علیہ ټولو نه مخکې به په مورچه کې ناس نه و که نه اورېدلي خو به نه دا صدیق صاحبزاده صاحب چې دی په دې کلي کې جوارګرو پسې او ډمو پسې او شپه ورځ دا لانجې کونجې دی کوي زوی اوس رانیغ شوی دی ما ته ایمان دا دی چې د ده به کلکه ملګرتیا کوئ به اوچت کوي لاس پاتې شو دانور حضرات پیر صاحب د مانکی چې پاکستان جوړې دو او د هندو او د انګریز سره جګړه وه د مانکی پیر صاحب کوڅه په کوڅه او در په در نه ګرځېدو د ملک د خدمت دپاره ګرځېدو که نه ګرځېدو د اسلام د خدمت دپاره د مانکی پیر صاحب در په در د ملک د آزادۍ او په ملک د شریعت د راوستو لپاره ګرځېدو که نه ګرځېدو نو که مریدان نه ګرځي ورته ماما را مخکې کېږه کلي خپل کار کوه د تورنزو حاجي صاحب الله په موټر کې په مزل به ورستړی شي او هغه به د هغه ځای نه راتلو د شب قدر په قلا په برج کې به انګریزان ویشته پیر او ملا خو چې مجاهد نو ملا مجاهد نو والله که ملا دی او که پیر مجاهد نو والله که پیر دی اولیاء نه مني اولیاء ولی ګوره ولی پیژنې ها اوس بعض خلق ما تم راشي لاس زما سپي لکه زه ولی زه بزرګ زه خو وي واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند بزرگ نے بزرگ امام ابو حنیفہ چې سلویخ کاله د ماسخوتن پاو 10 باندې د سحر منځ کړو بزرگ د غرغشتو مولانا صاحب چې د حدیث درس به کولو چرته به ورته اشتباه شوا نو د شپې به ورته جناب رسول الله په خوب کې وې چې دا حدیث داسې بزرگ د غرغشتو مولانا په توحید کې یو رساله لیکلې وه نو په خوب کې ورته ملائکه راغلې چې مخکې شه خدای ته دې پیش کوو نو چې خدای ته بوتلو ورته وی نصیر الدین دا رساله تا لیکلې ده وی یا الله دا خو ما لیکلې ده وی زار سمې درته معاف کړه بزرگ خود غرغشتو مولانا دا افریقی سیٹان راغلیو زما جماعت تراله چې غرغشتو ته زو پلار نه پويګو افریقی نه راغلیو مالزه بدر سره لار شم
زور سره لاړم د مولانا په ځای کې شملو سره روټیو خوړه نو دا سیټانو ورته 50,000 روپۍ راوویستې وی صاحب دا والا دا هدیه ده مولانا ورته وی چې بیګانه موړه په قرض اغستی دی والله کوړه را کرو خو په خدای مې دې قسمی کدا پیسې واخلم ولی صاحب وی تاسو زما روټیو خوړه او کدا روټۍ به در باندې نوې خورولې بیا به مې اغسته وی اوس تاسو زما روټیو خوړه نو دا پیسې دا روټۍ عوض جوړیږي او قرآن کې خدای ویلی دی چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا په دې آیات په عمل رانیش ډېر ټوپونه ووال مالجی والی مال راکې بیا ماته خود ته مولای ول پلاره تی بیا والا کا اورو ورکا نو او 50,000 روپے د نن نه 10 کاله مخکې مولانا صاحب واپس بزرگ خو دې ته اولیاء خو دې ته بزرگ خو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پروسه کال دیوبند کې باروتو دا رومالونم لټول په بازار کې یو دکاندار سره کېناستو چهره تر وغوخته دیوبند آئے ہیں ہاں ماته وی زد مولانا مدنی خاص تابعدار ما پڑھو چتولو والا مولانا سے نور تفصیلاتو کې در سره نظم خو په خدای مې دې قسم وی چې په یو شپه کې مولانا مدنی په لس ځای کې په تقریر کولو کتلې شوی په یو شپه کې په لس ځای بزرگ خو مولانا مدنی